بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 216 دی او الدرس السادس والخمسون شپږ پنځوستم نمبر درس دی. په دې شپږ پنځوستم نمبر درس کې زموږ نن دویم سبق دی. اول سبق کې موږ صرف یو ضروري قاعده ویلې وه او د هغې نه پس بیا موږ د الفاظو معنی زده کړې وې. نن انشاءالله دویم درس کې به موږ اعداد وایو. اعداد د عدد جمع د عدد موږ شمیرلو ته وایو، شمیرل. ٹھیک شو؟ نو مونږ ورته هندسیم وایو، هندسي، او اردو کې ورته ګنتی وایي، ګنتی. ٹھیک شو؟ نو ګورئ احد عشره، احد عشره دا 11 ته وایي. احد یو او عشره لس، اثنا دوه او عشره لس، نو 12. احد عشره 11، اثنا عشره 12. اوس ګورئ کله چې مونږ د 14 نه پس شروع کوو که نه، نو موږ سره به اولنی جز مؤنث وي، دویم به مذکر وي. اولنی جز به مؤنث وي او دویم به مذکر وي، او دا به تر د 99 پورې چلیږي، د 13 نه واخله تر 99 پورې. او 11 او 12 چې دی دا به د مذکر دواړه جزونه به مذکر وي او همیشه به مفتوح وي. مفتوح یعنی په دې دواړو حصو باندې به فتحه وي، فتحه. ٹھیک شو؟ نو احد عشره 11، اثنا عشره 12، ثلاثه عشره. وګورئ دلته دا ثلاثه اول جز چې دا مؤنث دی او دویم جز مذکر دی. نو ثلاثه عشره 14، اربعه عشره 14، خمسه عشره 15، سته عشره 14، سبعه عشره 17، ثمانيه عشره 18، تسعه عشره 19 او 20 معنی د شل. ٹھیک شو؟ نو اوس ګورئ 20 30 40 50 20 شل. اوس دغه شان دهایانې چې واخلي که نه، نو 30 ته 13 ته 30 وایي او 40 ته 40 وایي، 50 ته 50 وایي. نو څنګه چې 20 دی داسې به تر د 90 پورې 90 پورې چې دی دا به همدغه شانتې چلیږي. ښه اوس وګورئ موږ سره چې کله دغه راشي که نه، د 11 نه واخله تر د 99 پورې، نو موږ سره به د دې دا معدود نه دی، یو دا دې خوا دې ته عدد وایي او دا دې خوا کتابا چې دی دا به معدود دی، دې ته معدود وایي. نو کله چې موږ سره د 11 نه پس شروع شي که نه، نو موږ سره به معدود بیا واحد راځي، واحد به راځي او مفتوح به راځي، همیشه به مفتوح وي. نو احد عشره کتابا، احد عشره 11 كتابا كتابنا، 12 12 كتابا كتابنا، 13 14 كتابا كتابنا، 14 كتابا 14 كتابنا، 15 كتابا 15 كتابنا، 16 14 كتابا كتابنا، 17 11 كتابا كتابنا، 18 13 كتابا كتابنا، 19 19 كتابا كتابنا، 20 شل كتابا كتابنا. ٹھیک شو؟ نو دا زموږ سره اعداد او معدود. اوس دې دا پس مونږ وایو یو څو جملې راله راکړي دي. وایي فی الصف الاول، اول جماعت کې، اول کلاس کې، اول درسګاه کې 20 طالبا شل طالبان دي. اول جماعت کې شل طالبان دي. وفي الثاني او په دویم کې هم، او په دویم جماعت کې هم 20 طالبا شل طالبان دي. وفي الثالث او په دریم جماعت کې 12 طالبا 12 طالبان دي. وفي الميدان، میدان کې، میدان موږ ورته میدان وایو، د لوبو چې کوم میدان وي هغې ته عربۍ کې میدان وایي. نو فی الميدان، میدان کې 16 طفلا، 16 14 طفلا ماشومان دي. فی الحافلة بس کې، فی الحافلة بس کې 19 19 راکبا سورلی دي. ٹھیک شو؟ په بس کې 19 سورلی دي. نو راکبا وګورئ دا ورله بیا واحد راغی او راکب سورلی ته وایي. وفي السیارة او ګاډي کې، ګاډي کې 5 رکاب، 5 رکاب، 5 معنی 5 رکاب سورلی دي. نو وګورئ کله چې موږ سره د 11 نه 11 12 13 14 داسې شروع شي که نه، نو د 11 12 13 دپاره به موږ چې کوم معدود وي موږ سره که نه
هغه 11 12 13 14 15 دغه ته عدد وای عدد، او چې کم سیز یادوي نو هغه ته معدود وای. او دا 11 12 13 دې ته ممیز هم وای، او چې را کم سیز یادوي هغه ته تمییز وای. ٹھیک شو؟ دا معدود ته تمییز وای. اوس وګورئ موږ سره دا 505 دی، 5 نو بیا چې کله موږ سره د 11 نه ښکته کم انسي دي کنه، لکه 3 4 5 6 7 8 9 10 او دغه شانتي، نو د دې لپاره به موږ سره دا کم معدود چې دا به را سره جمع راځي. د 3 نه واخله تر 10 پورې د عدد دپاره به معدود موږ سره جمع راځي. نو ګورئ 5 رکاب، رکاب د راکب جمع ده، راکب یو سورلی ته وایي، رکاب ډېرو سورلو ته وایي. نو ګورئ 5 رکاب 15 سورلی، او ګورئ اوس دلته ګورئ 19 نورلس راکبا، نو دا راکب اوس موږ سره دلته کې واحد دی. نو د 11 نه واخله تر 99 پورې چې کوم عدد وي کنه د هغه معدود به واحد راځي او مفتوح پر راځي، واحد مفتوح پر راځي. او چې د 11 نه ښکته تر د 3 نه واخله 10 پورې، 3 نه واخله 10 پورې د دې عدد دپاره به معدود جمع راځي. ٹھیک شو؟ جمع راځي. نو امید ده تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. دا زمونږ د طریقة العصریه 216 نمبر سبق و. راتلونکي درس کې به انشاءالله مونږ تمرین حل کوو. نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.